ان شاء الله خبره مې څه کړې وه په کول به دې کې غورځې ته زیده نه غورځومه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو بلال یم ستاسو سرور او نن مې یو ځل بیا د منیر شاکر صاحب هغه شاګرد راوستی دي چې هغه بل ورځ زموږ د په هغه مرکه کې لږ شانته کې خبرې واورېدلې نو بیا هغې کې لاس واچولی شو. نن مې راوسته په دلیل سره به خبره کېږي کس مې ورسره کېنولې چونکې زه عالم نه وم نو په هغه ټیم کې زمونږ چې علما نه وي او د دین اسلام داسې خلاف خبره وورو هغه په مونږ ډېره بده لګي نو بیا مونږ چې دی هلته کې خو بیا مونږ سره علمي دلایل نه وي نو مونږ بیا لاس اچو. نو ما نن دپسې بل ملا پسې مې یو بل ملا راوسته په دې منیر شاکر په دې ملا پسې او نن به انشاءالله خبره په دلیل سره کېږي. اتفاق دی اتفاق به زه په دې کوم چې تاسو ما سره کوم د گفتگو کوي په دې به تاسو لاس نه اچوئ پوه شوئ. خبرې کوم تاسو لاس اچوئ تاسو سره چې دلایل ختم شي تاسو یا کنزل کوئ یا تختې یا لاس اچوئ. موږ کله د میدان نه تختې همیشه زموږ مفتي صاحب په میدان کې ګټلې ده. صحیح دي چې صحیح دې میدان ته نن د مفتي صاحب خلکو له ټکم ورکړی دی اوس هم درته دا وایم که د دین اسلام خلاف لاړلې نو کېدای شي چې بیا ګورې زموږ ستا اراده خو نن در سره بس چې مولوي صاحب امر وکړو اعتراض وکړه موږ به اعتراض جواب شو. اعتراض جواب اعتراض په تاسو د چتانو باندې ده دی ګوره خوله سمه خوځوه جی بدعتي به مونږ ته نه وایي صبر په مناظرې او په گفتگو کې دا الفاظ جایز دي. وای بلا څه وای تاسو لفظ تراوی ما تر احادیثونه ثابت کړئ. خدمت ثابت کوي جی بس ما ته دا وایي چې تاسو لپاره حجت څوک دی بیا څنګه چې دلته لاول مولوي صاحب یو منټ مولوي صاحب یو منټ ما راوستي که ثابت مو کړل دا په کول ولې دی دا په کول به مدلته کې غورځي او د منیر شاکر دغه نه به اوړي او اهل سنت والجماعت زنده باد به وي برابر سره گئی اوکې دا تابعدار او که هم نکو مونږ به درله مونږ له په کولونه راکې مونږ به بیا په کول پسرو بس تابعدار اوس ولا زه تراود قرآن او سنت سره لپاره حجت دی او صحابه کرام صحابه کرام بالکل دي چې ثابت کوم بیا بس ثابت کوو به منم چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دي او ثابت دي باغه باندې دنیا اقوال دي احادیث ته تاول ماته پیش کړی وو. پیغمبر علیه السلام دا تراوی کړی دي یو شپه راوته تراوی وکړلې هغه شپه به صحابه کرام له ګراوړ په دویمه شپه راوته تراوی وکړلې هغه شپه صحابه کرام نور صحابه کرام ته ویلو نو هغه خړې په درېمه شپه چې کله پیغمبر علیه السلام راوته او تراوی وکړلې نو صحابه کرام لا هم چې نبی ډېر پیغمبر علیه السلام حال وکړو نو په څلورمه شپه راونه وته د دې یاري نه چې پتا سو باندې دا تراوی فرض نه کړل شي. دا خبره تاسو ورکړو تاسو غواړئ اکثره حدیث غیر صحیح وروړي یا حدیث صحیح دي صحیح سند تاسو کولی صحیح. نو چې پیغمبر علیه السلام راونه وته د دې یاري نبی کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت صدیق صاحب دور مختصر هغه وروسته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور چې شروع شو د صدیق صاحب دور په یو کال باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا تراوی دوباره شروع کړل چې دوباره شروع کړل په هغه باندې هم دغه اعتراض شو نن چې کوم خلک کوي دا اعتراف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور شوی په هغه دور کې چې ته د نبی علیه السلام نه زیات خياري هغه ورته سو ویلي چې نبی علیه السلام د دې وجه نه تراوی پرېښوي په جامع سره د دې وجه نه چې په تاسو باندې فرض نه کړی شي امت به بیا کولی نه شي کوم صحابه کرام ډېر ګڼ تعداد سره راته هغه محبین د عبادت هغه عبادت هغه محبین او د زمونږ رنګینو چې منیر شاکر ویډیوګانو ته ناستي او وروره هغه ورته چې مې کوي بس مونږ به وایو هغه راته معاف کړي دي. مفتي منیر شاکر هم صحابه کرامو معتقد دي معتقد دي خاطر معتقد دي دی خبر به نه ورانه نو بیا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم په دغه طریق سره وی چې اوس د وحی دروازه بند شوې ده بند کړه شوې ده اوس وحی ناراضي اوس دا یاره نشته چې په امت به فرض کوي بیا به امت فرض نشي کولای دا یاره نشته او بیا تراوی شروع کړلی دا تاسو د لپاره کافي نه دي. دا دلیل معنی اوس دا دلیل نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوړه دي او که دغه داس بریت چې د شریعت خلاف پریخي دي دا غوړه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تسوق رسی څو دقه خبره لا زمانه بکواسی استاد رسی نه ترسي او نه دی بالکل نه تاسو بدعتان ده بالکل دا کول مخاطره کې راسره ومنله ته دا غلطه خبره کوي چې غلطه خبره مو بیا شاید راوړل نه دی وی مفتي منیر شاکر منی کو حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره دا غلطه ده صحابه څوک نه مري څوک علم له کافرات دي کافران خبر د ایمان نظام مخلص او د ایمان چې دا غیر زمانم دا خبره زمانم خدای اوس په من خدای تاسو مخکې ما سره په دلیل سره خبره نه وکړې ځکه ما دا بکواس کوم اوس خو دلیل شو کنه والحمدلله اوس نو ما فرشاسيات هم تاغه خولې دي کنه دا غنور شاګردانو ته مو موږ سره په دلیل سره کینې مناظره وکي اوس تسویل غواړي صحیح تراوی منی الحمدلله منی نن بعد ان شاء الله خبره مې څه کړې و په کول به میدان کې غورځي تزيد نه غورځومه خپل په کول دي ځتی باندې خو زه به کوس کوم کوس کوم دا چې زموږ استاد محترم دا په کوله چې یو کوس کدر ته ډېر د زمانه نه اچي هغه په شي زینه استاد د سلام نه منم
استاد دې نه هغه د چې دا تر او لا کوس کې دیو تر سره نور جګړه وکړه جګړه خو تکي کوڅه پکوله په دلایل سره نه کوڅه په زور دا په سره دلایل سره په دلایل دا په حال موږ صدا یو ټوپه دا په بس اصل کې هغه ورځ رستا خبره ما ځکه ونه منله ځکه تا په دلیل سره خبره نه کوله تاسو یو عالم دین راوستو یو عالم دین راوستو هغه زه په دلیل سره کوی کړم الحمدلله ما ومنله سبحان الله الله ما شاء الله زه عنادكم وای شوي زه پیغمبر اسلام خبرې منم صحابه منم حدیث منم بس اوس او اهل السنه والجماعه زنده‌باد اهل السنه والجماعه زنده‌باد مبارک شکل بکواس مرداباد ټول دې شنو ولا ته وایي چې ګوره دغه خبرې دي د تراو او دغه حساب کتاب د خدای بیخ د دې شنو هغه هغه بکواس کوي ها مفتي مونږ شاکر ته سوي ګوره هغه پته مزه بعض خبرې خوري او ډېر خبرې کمال وته سوي مونږ شاکر مفتي مونږ شاکر څه دا پیغام ورکوم چې بلال دستا چې کوم یو غټ دشمن دی عالم هم نه دی یو امي سره دی خو رستړي شاګردانه خپل دني اهل سنت والجماعت ته راوړل او دینه بعد ته داسې کار کوه چې احتیاط کوه قسم لاره شه قسم لاره نه کیږي کنه نه کیږي الله دې کوی الله دې ټول مبارک شي جی مبارک شي مبارک شي ماشاءالله مبارک شي ماشاءالله دې ته په دلیل سره خبره ختمول دا ورشر کوم شاکر ته ورسې جزاکم الله